بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سورة روم مکی سورت تے ترتیب د سورتونو کی دیرشم نمبر دے پس د سورت عنکبوت نا او نزولی ترتیب کی سلورت آیم نمبر دے 84 پس د سورت انشقاق او مخ کی د سورت عنکبوت نه نازل شوه دی مخ کی سورت کی ابتلا د مؤمنانو ذکر کړه ازمیختونه او امتحانات برازي دې صورت کې بشارت د کامیابی ده چې مصیبتونه هم برداشت کړل او کامیابی بدل الله تعالی درکې دې مواجه مخی صورت کی امتحانونو تذکرہ و نو دی صورت کی هغه مسله ذکر کړي چې پاغي باندې امتحانات راځي دا غي د پاره امتحانات برداشت کول غواړي چې هغه مسله د توحید ده مخینه صورت ختم کو مجاهده باندې جاهدوا فینا نو دا صورت شروع کړي په اجر د مجاهده باندې یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله مخکینه صورت ختم کو په معیت باندې چې وان الله لمع المحسنین نو سورۃ روم د معیت په مطلب شروع کړي چې هغه نصرت د باری تعالی دی چې مدد بدل الله تعالی کوي داود صورت هغه د بشارت د فتح او د کامیابی او مسله د توحید په توحید باندې فتح هم ملاویږي او چې فتح ملاو شي نو بیا هم خدمت د توحید وي لړن مطلب د صورت ته هلاك الاقوام بالتوحید او نجات الاقوام بالتوحید قومونه تباکیږي نو د توحید د وجه نه تباشي چې انکار کوي او ورته کامیابی ملاویږي نو د توحید د وجه نه چې توحید ومني او توحید خوري
نو ورته کامیابی ملو شي. کامیابی ورته ملو شي. اولانو 14 آیاتونو کې د سورۃ دعوه ذکر کړي چې مؤمنانو ته د کامیابی زیری ده. بیا د 18 آیات نه مسله د توحید او باغی دلایل عقلیه او زورن او امور مصلحه هم بیانې. تقریبا 18 دلایل عقلیه ذکر کړي. آخری آیات د سورۃ چې ده ناغي کی دوباره دعوه ذکر کی. اشاره ده چې سورۃ د دې لپاره چلول شوی. سورۃ د دې لپاره چلول شوی. امتیازاتو کې یو تاریخی پس منظر ذکر کړي. دا دلو د توحید یو ناشنا طرز دی. او ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د دین دنیا د اصلاح او د فساد مدار چې دی نو هغه په انسان باندې دی. د دې دنیا اصلاح او فساد چې دی نو هغه په انسان باندې دی. اولنو آیاتونو کې یو پیشنگوئی ذکر کړي. دنیا کې یو دو طاقتو، یو فارسو چوسوت ایران وی او بل رومو. د دې د کسرا د فارس زیر اثر ډیره دنیا وا. تقریبا نیمه دنیا د فارس زیر اثر وا او د حکومت دلان دی وا. او نیمه دنیا یورپی علاقه د ترک او د شام ځنې علاقې دا د روم سره وي. دوی با یو بل سره داسې خواوشا علاقو کې جګړې کېدلې. نږدې علاقو باندې به یو بل ته چړای کولې، د یو بل علاقې به قبضه کولې. د یو غټ جنگ شروع شو. ډیر وخت هغه جنگ چلیدو. په اخر کې د عیسوی سن په حساب باندې 614 عیسوی باغی کې دا جنگ په دې نتیجه سر ته ورسید چې فارس والو ډېرې علاقې د روم نه قبضه کړې او روم بس یو ځای ته ورجمع کو. ډېر علاقې ته نه قبضه کړه
دغه وخت کې د نبی علیہ السلام په ملګرو ډیره سخت و سخت حالاتو دعوت شروع شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضور او شور کېو مسلمانانو باندې تکالیف زیاتو د هجرت د حبشي اجازه ته مو شو چې ګسوګزین ولاړ دي د خلکو با یو ځای بل ځای دا خبرې کولې یو ځای بل ځای خبرې کولې چې مونږه زورور شو فارس والا چې وو نو دا تشپرستو مشرکانو بی کتابو د مکی والو بداسي صاحبول لکدا چې مونږ ټلی او روم والا اهل کتابو نو هغه چې بایللی و نو مسلمانانو داسې زړه کې یراله چې دا خدا سره لکه چې مونږ بایللی لکه د مسلمانانو لکه همدردی د کتاب والو سره و او د مشرکانو همدردی چې وی هغه د فارس والا سره وی دغه دوران کې الله تعالی دا صورت راولېګو چې غلبت الروم فی ادنى الارض ادنا مکی مدینه او عربو ته نږدې علاقه دا غي شام بصرا و په نږدې علاقه کې چې کمندونو رومیانو شکست خوړو والله پیشنګوئی ورکړه چې وهم من بعد غلبهم سيغلبون لکلو نرستو با دا رومیان چې دینو غالب کیږي بچا باندې فارس باندې دا بضعه کې قران ذکر کو نو د دې اطلاق د دریونه تر نه پوری کی نو ابی ابن خلف او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو بل سره خبرې کولې ابوبکر ته ندری کاله واغستل وته وی چې درې کاله کې به مونږ ګټو رومیان به ګټي او په دغه غرض الله زمونږ د کامیابی وعده هم کړی دا رومیان به چې وګټي په دغه غرض به مونږ سکو ګټو ویلس خو خان شرط لس کتا سو ګټلا فارس والو نو لس خان به زدر کوما او رومیان وګټلا لس خان به چې کمونو ترا کوي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغه نبی علیہ السلام ته وی په سړی سره مې دا شان شرط خېده نبی علیہ السلام وتوی کلونه سیوا کا کلونه نه هوته ورسوا ځکه بيضا قران ویل دی دریونه تر نه پوری کیږي اطلاق وته نه هوته ورسوا قاضا سے پلار تیری ده ابو بکر ته څنګه آشنا ستومانه خو بني پاغلسو خان خو بستومانه نه منګ نه چې کمندونو ته خلادري کاله وای کنه کاله تاسو ته مهلت ملاو شو مې نشي ګټلې هغه ورته څه شي نه ګټلې ویزا کلونه نه کا او خان سل کا هغه ورته صحیح ده چې تاسو نه کاله کې نشي ګټلې ابو بکر ته نه کاله کې با دن رومیان چې کمندونو په فارس غالب کیږي او په دغه غرض به منګټو او خان سل شو پسلو خانو شرط کې خودل شو کارونه د خدایو چې نه کاله تیرېدل د بدر رضوا پاک قرض باندې رومیانو حمله وکړه په فارس باندې هغه یو ګټله او په دغه قرض باندې چې کمندنو د بدر لړایو شو مسلمانانو ګټله یو عظیمه پیشنګوئی د قران دا بالکل ټول تاریخ د انګريز تاریخ هم دالی کړي د انګريزیانو تاریخ هغه هم دا واقع ټول لیکلي د روم تاریخ چې لیکل دا واقع لیکلي دا پیشنګوئی ټول د قران تسلیمي
دا چې کمدنو شوی ده د قرآن د صداقت نه هم شو چې دا د الله کتاب دی او د مسلمانانو مدد هم شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سوال جوابو کو یو خان صلی الله علیه ابی ابن خلف مړ وای دا غوارثانو ته وسلو خان دا قرض دی بتاسو دا شرط هغه وخت کې لګول شوی چې جواری لانه و حرامه شوی او چې راوړو نو جواری سوا هغه ټیم حرامه شوی. نبی علیہ السلام ابوبکر ته صدقه کوي وسل واړو خان صدقه کا هغه غسل واړو خان صدقه کړل. او رومیانو چې په فارس باندې د رومیانو د فتح واقعه مختصره ده چې د کسرا یو کمانډرو کسرا چې کمندونو یو کمانډرو شهرمان او بل فرحان دا دواړه رونو جنگي کمانډر یو فرحانو او بل شهرمانو. فرحان مشرو او شهرمان کشرو. دا فرحان اسی اورز په تخ باندې ناستو په خپل او شراب اوس کلو دا څه په نشه کې وي دومره خوان دی وکړه لکه سړی چې د کسرا په تخ باندې ناست. دا خبره کسرا ته ورسېده دې سړي جوړې را دي خین دي نو کسرا شهرمان ته چې کمدنو خط راولېږه کشر رور ته چې ته فرحان مړ کا شهرمان غوږ په ونګرو ودا دیله سوی رور مړ کما بیا ورته خط راولېږه ورور دې مړ کا هغه ځان سره خط محفوظ کو خرور ته سونوي. دریم خط کسرا راولېږه فرحان معزول شو او شهرمان داغه په ځای باندې چې کمدنو لیډر شو. نو فرحان معزول کو او شهرمان چې کمدنو داغه په ځای باندې کمانډر کو چیف اف آرمی سٹاف کو هغه جرنیل کو. نو فرحان ته خط راولېږه شهرمان مړ کا دې زما خبره نو منلې. فرحان ته خط راولېږه شهرمان مړ کا هغه اراده وکړه چې مړی کی هغه رور خطونه راواغستل وته دا وګوره دې ما تر علی ګلو هغه ته ښه وی سیده وی راځه او دغه ته قیصر سره چې کمنو راز باز کو چې حمله پیو کی. نو لاړ قیصر راوغختو او په یو خیمه کې په سرحداتو کې په یو ځای کې پټ کې کېناستل خیمه کې او د ترجمان په ذریعه جوړ توړو کو چې داسې طریقې سره بچالو کې په داسې به حمله وکړي. ټول حمله طریقې کار برابر کو موږ به د دنه نه ملګری شو ته په د بار نه راشي او ترجمان مړ کو چې څنګه خبره ختمه شو نو ترجمان مړ کو چې خبره فاش نشي. هغه وجه بس قیصر چې کمدنو کسرا ته خط راولېږه دا بس د جګړې کو طالب زه د جنگ تاوان درکما چې کم تاوان دي شوی دی او چې زمال اخیر کې مې قبضه کړی دی هغه ماته پرېده هغه ته صحیح ده. په دې باندې جوړ توړو شو ورته وی صندوقونه ورته یاد کړل وی چې دومره صندوق سامان برالیږي پروغه کې زما دومره تاوان شوی 200 صندوق سامان هغه ورته یاد چې دا برالیږي وی صحیح ده. هغه په هغه کې چې کمدنو په یو صندوق کې یو فوجي باندې کو مسلح پاره کې او هغه به پوخ باندې خو او اوخ سره به کمنو دوه کسانو یو مخ کې یو رستو او دا غي وسله به کمنو په بل صندوق کې پراته و چې دا موږ سامان وړو دا غلا بس دا کسان تقریبا 600 دارالخلافه ته وردن نکل د فارس
وی ما سحر با باچا سره ملاقات کې او تخایف په پیش کړي او روغه وکړي او د شپې چې کمونه د شپږو سو کسانو حمله وکړه صندوقونه کولاو شو د دلته نه حمله وکړه اول تنه فوج سرحد تر رسیدلو د قیصر هغه دلته نه حمله وکړه خونریز جنگ شو خسرو پرویز هغه چې کمونه پکې مردار شو بیا لور باچایانه شو لوري بیا باچایانه شو نو دا قران کریم هغه تاریخي پس منظر ذکر کړي په دا غرض باندې بدر شو چې وکم غرض باندې روميانو فتح ومنده نو بدر ومشو پیشنګویم رختیا شو او مسلمانانو تبره ملاو شو اولنی شپاړه سو آیاتونه د داوی سره متعلق دي چې بره به الله رب العزت مسلمانانو لور کوي الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض غلبت الروم مغلوب کړی شو دا روم چې و د اسحاق علی السلام نو سې کېدو د یعقوب علی السلام بل رورو عیس نومیو د اسحاق علی السلام زویو عیس د یعقوب علی السلام رورو او د عیس زیو روم ابن عیس ابن اسحاق دا روم چې دین دا غ جوړ کړو دا علاقه باغی باندې دا مشهور ده او فارس چې کمنو صابور جوړ کړو ذوالقرنین چې وتوی دا غي بنیاد اغه خو غلبت الروم فی ادنى الارض کمزوری کړي شرومیان په نږدې ځمکه کې وهم دا نږدې وا مطلب په نسبت سره ایران ته چاته نږدې وا مکه ته سوا نږدې دانه غني چې په یو لیش کې وا خو په نسبت سره چې کم دنو ایران ته نږدې وا او دی واپس د کمزورتیا را دینا سره د چزور او شی غلبهم مصدر مبني للمفعول وهم من بعد مغلوبیتهم سيغلبون او دی واپس د کمزورتیا د دینا سره د چزور او شی په بيزه سنین په سو کلونو کې لله علم اختیارات د الله دی دای چې کمندونو په کې اصل مسله راوړه لله الامر فتح الله تعالی درکې لله الامر من قبل ومن بعد صرف الله تعالی لپاره اختیارات دي غلبه او د مغلوبیت هر قسم اختیارات تکوینی او تشریعی من قبل مخکې د کامیابینا او رسو د کامیابینا یا مخکې د مغلوبیت نه او رسو د مغلوبیت نه د روم د مغلوبیت نه مخکې او رسو دواړه اختیارات د الله دي ور سره یو بل خوشالي و یومئذ او بدق ورځ باندې یفرح المؤمنون خوشاله بشي مؤمنان په مدد د الله باندې مدد کې الله دا غچا چې اراده وکي او هغه الله د زور او دشمنان تبا کول شي الرحیم مهربان بادشاہ مسلمانانو له غلبه ور کول شي وعد الله دا څه خبره نه ده چې ګینه دا سیاسی اعلان او په دی باندې عمل نکېږي نو وعد الله دا سیاسی اعلانات ندي لوز الله رب العزت لا يخلف الله وعده خلاف نه کوي الله د خپل وعده خو زیات د خلکو نه پويږي نه ولې هغه ظاهري اسباب ته ګوري چې یاره بیباون نشته لړاکه نشته او ډرون ټیکنالوژي نشته دا به څنګه زور ورشي دا به چې کله څنګه زور ورشي دې صرف د ظاهري اسباب باندې مدار د کامیابی غني مدار د کامیابی چې کمنو په ظاهري اسباب باندې نه دي مدار د کامیابی په مدد د الله تعالی دی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ویږي دی په سرسری د ژوند لړن باندې سرسری مطلب د دې ځای مطابق چې د چا زور ډیری وي بس چې د چا زوري نه دا غي کوري نو د دې ظاهر ته سګي ګوري او حقیقت ته نو ګوري یعلمون ظاهرا نور بیا د دې ځای نه اوچت کا مالي صورت مطابق وي کنه نو دنیادار خلک صرف د دنیا په دې چمک دوکه دي په دې ظاهر باندې سکیږي پويږي
کله دې په حقیقت باندې پوه شوي نو دی باندې د دنیا کې زړونه لګي چې دنیا څه شی ده لکه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پویږي دی په دې ظاهري ژوند لړن باندې من الحیات الدنیا د ژوند لړن او هم عن الاخرت هم غافلون او د آخرت نه خبره اولم يتفکروا دا دلیل عقلی د کامیابی دا د فتح او د بری لپاره دلیل عقلی ذکر کړي چې الله رب العزت په فتح او بری نه ور کوي دا الله رب العزت دا دنیا سره پیدا کړی دا ظاهری اسباب ته نظر نه دی پکار او د آخرت نه غفلت هم نه دی پکار ځکه دا الله قدرتونو ته سوچ پکار دی اولم يتفکروا فی انفسهم دې سوچ نه کوي په خپل زړونو کې په دې خبره کې چې ما خلق الله السماوات ندی پیدا کړی الله رب العزت اسمانونه او ځمکه ندی پیدا کړی الله رب العزت اسمانونه او ځمکه او څه چې مزدي کړي مگر د پاره د ښکارا کولو د توحید الله ودا توحید ښکارا کوي او د پاره د نیټه مقرره قیامت برازي وان کثیرا او یقینا دې سره سره ګوره د خلکو ته ګوره وان کثیرا او یقینا ډیر د خلکونه ملاقات در خپل نه انکار کوي الله رب العزت د ملاقات نه انکار کوي اولم یسیرو عین ګرځي دی دا یره د دنیا ذکر کوي دنیا یاره چې کمندونو ذکر کوي د دې لپاره چې کته وای چې د کافرو سره چې کمندونو ټیکنالوژي ډیره ده او دې سره زور ډیر دی فوج و سره سره ډیر دی الله تعالی یو ګوره ډیر زور اور هغه د خاور لاندې شوی دي او ډیر چې کمندونو طاقتور تباشي او برباد شوی دي دا یره د دنیا ذکر کوي او دا وی چې په ظاهري اسباب اعتماد نه پکار ان ګرځي دې پسماګه کې فینظرو نو وګوري دې کې فکان عاقبت الذین چې سرانګي شو انجام دا کسانو چې مخکره دي نو دا غي حال ته وګورم کانوا اشد منهم قوا دیو کلک او سخت دینه په طاقت کې واثار الارض او اړول وزمکا یعنی زمکا کانستوا یو چې کمندنو د زمکه د کانستلو مطلب زمیدارای و غیره کولو او دویم د زمکه خزانه راایستلو چې خزانه د زمکه راایستلې وي نو مال ډیر زیاتو باغات زمیدارای معدنیات وامروها او باز کړي و دي را اکثر مما امروها ډیر داغنا چې دی وسنو باز کړي دا امنګ چې کمی شاړي او ډیر کوي چې اکثر او کنستیشن آبادی به کیسه شي راوځي آبادی به کې راوځي تاسو ډیر کوي غونته غر غونته چې وی کنه چې تزابادی شي راوځي په خوانو مونږ لا زمونږ لا شاړې دی او غیسه کړې وي آبادی کړې وي وجاءتهم رسلهم بالبينات او راوړي دي تا پیغمبرانو دي صاحب دلیلونه نو دای اون منل نو سره دي قوتونو نتباشو وما كان الله ليظلمهم نو والله چې زیاته کو په دی باندې خودي په خپل ځانونو باندې زیاته کو د آخرت حال تش په دنیا ختمه نه ده چې ګینې نه دنیا باندې ختمه شو د آخرت حال هم تباہ او برباد دي بیا چې کمنو انجام دا کسانو چې کړي دي بد اساو چې شرک کړي اسو ابدو ثم كان عاقبت الذين بیا انجام د هغه کسانو چې بدی کړیو اسو ابد یعنی بد انجام یو وجل عذاب د دیو جنا چې درو جن غړل آیاتونه د الله وکانو بها یستازیون او دی ور پورې ټوکی کوله الله د آیاتونو پورې به ټوکی کوله نو الله تباہ او برباد کړل او تش په دنیا نازیدل ندی پکار د آخرت نه انکار نه دی پکار الله یبدأ الخلق دا دلیل عقلی بل ذکر کوي چې الله رب العزت اولانې پیدائش کړل د دوباره ووم الله کوي
نو تش په دنیا ظاهری اسباب او ډول ډال باندې په دې دوکه کېدل نه دی پکار ويوم تقوم الساعه فكمر الشودري کی قیامت نو یبلس المجرمون نا امید وشي مجرمان نا امید به یو د دې وجنه چې هغه له سکړی نه دي په خپل به یقین راشي چې زمونږ په کې د کامیابی کورو نشته دوی چې کوم شریکان او نو دا غي نه ونه امید شي ولم یکل لهم من شرکائهم شفاء او نه وې دل را د شریکانو دینه څوک سفارشیان او دی به خپل د شریکانو خپل نه انکار کوونکی ويوم تقوم الساعه يرى الاخرت فاغر شودري قیامت بدقر ازبان باید تفرقون دی جدا جدا شي یعنی هر یو څوک د دنیا کې خو ګډ وډو شيږي کنه دنیا کې ټول سدي ګډ وډ دي آخرت کې به ګډ وډتیا ختم شي مسلمانان بزان لشي کافر بزان لشي د کافرو چې کوم خپل ډلې دي ټول به کوم ځان لشي نو بشارت تفریقه رااله نو د مؤمنانو حال فاما الذين امنوا ورجا کسانی چې غي منل توحید او عمل کړي نه د دې لپاره تکالیف برداشت کړی دي او د دې د غلبې لپاره مهنت کړي د غلبې د دنیا لپاره مهنت کړي دي او فی روضه د غلبې د دین لپاره چې د دین غلبه راشي د غلبې دین لپاره مهنت کړي دي او فی روضه یحبرون دیوا په غباغ کې یحبرون خوشاله کړي شي انامونه بولور کړی شي خوشاله وکړي شي واما الذين يرى او کسان چې کفر کړي او دروژن غنی آیتونه زما او ملاوي د اخرت اولئک فی العذاب محضرون دا خلق به په عذاب کې حاضر کړي شي اکو مسله دا شغه مدار د کامیابی دی او مدار د فتح دی دنیا کې په الله فتح ور کوي او آخرت کې په الله جنتونه ور کوي هغه مسله کما ده فسبحان الله په تفریعان ذکر کړه په طریقه د تفریع چې کمندنو هغه ذکر کړو فسبحان الله پاک وګڼه الله لرا پاک داغه مناسب سبحو سبحان الله او په دې ځای کې د پنځو وختونو د منځونو هغه ذکر کیږي فسبحان الله نو پاکی دا الله لرا هینتم سونا هغه وخت کې چې ما خام کوي تاسو او هغه وخت کې چې تاسو سحر کوي ولو الحمد هغه الله لرا صفاتنا او کمالات ټول فسبحان الله لا اله الا هو الحمد الا الله فی السماوات باسمان کې ازما کې واشیان او بازیګر کې وحینه تزهرون او باو کې چې تاسو غرمه کوي ماسپخین کوي یخرج الحی دلیل توحید بل ذکر کې سره د قیامت په تم ثابت شي یخرج الحی یکی आवाज یکی आवाज یخرج الحی یکی आवाज روباسی ژوندۍ لره د مړنا او یکی आवाज روباسی مړ لره د ژوندینا او یکی आवाज به ژوندۍ کې زمکا پس دو چوالینه چې دا ټول کارونه یکی आवाज کوي نو عبادت کې سره بل څوک شریک شو نه فسبحان الله ولو الحمد وسرتنه او بل خبروم ښکار شو کنه چې دغه کارونه کوي بیا مړی ژوندۍ کول شي وکذالک تخرجون دا خبره سره خبره یادېږي دای په طریقه د ادخال الهی راوړه وکذالک تخرجون او دا قرانګي با ژوندۍ کړي شي تاسو بل دلیل دلایل د توحید پناشنا انداز باندې ذکر کوي اوس ومن آیاته او سند نو خو دی والد الله نا هغه دا ان خلقکم من تراب چې هغه پیدائش د الله ر تاسو لرا من تراب لخاورنا دا ماده بعیده ده یا نطفه چې کومه ده نو هغه ماده قریبه ده من تراب د خاورنا ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا ناسا پای کې تاسو کومنو بنی آدم وای چې خوري دی پزماکه باندې ګرځي را ګرځي اذا انتم بشر تنتشرون تاسو ګرځي او خوريږي پزماکه کې ومن آیاته او زنه خدا الله نه
هغه پیدا کول الله رب العزت تاسو لرا من انفسکم پیدا کول الله تعالی تاسو د بارا من انفسکم د جنس تاسو نه ازواجن بیبیانه دام د الله د قدرت او نه خدا د الله دی یووالی د دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ د خود سره لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه او ګرځول دې په میانس تاسو کې مینا او مهرباني د خزه او د خاون په میانس کې مودت او مهرباني مودت یو مطلب ولد چې دې د دواړو د مینی مرکز هغه بچي وي بچي چې کمندونو د دواړو د مینی مرکز وي او د دواړو د طرز مرکز هغه ولد وي په یو بل باندې په بچی باندې چې سره مينوم کوي او دواړه په بچی باندې سوم کی خپکیږي دویم مطلب دا دی مودتن فی حالت الشباب ورحمت فی حالت الشیب ځوانای کې چې کمندونو مودوي مینوي دا خزا او خاون دا دوستان غونته کوي دې دوستانه وي او چې کله بوډاګان شي نو رحمه بیا په یو بل ترس کوون کې وي خدای دې مال بوډا لري او خدای دې مال بوډای لري بیا چې کمنو یو بل سره مینه پاتې شي په یو بل باندې ترس پاتې شي غیارانه ته نه منځ ووزي ان فی ذلک یقینا پدې کې خامخانه خیر د پاره دا قوم چې هغه سوچ خو کوي کنه سوچ چته دي ومن آیاته او زنه د خدا الله تعالی نه پیدا کول د الله دی اسمانونو لازم کولره او هغه اختلاف والسنتکم هغه بدلیدل او را بدلیدل اختلاف السنتکم هغه اختلاف د جبو د لهجو تاسو السنا جبه ته وي لهجه ته وي جبه لکه لغت چوته مونږ وایو پښتو فارسی پنجابی عربی گجری نورستانی شینایی سرایکی دا بلا جبه خو په پاکستان کې دي سیندی او بلوچی دا بلا شجبی دا ټول جبه مختلفي دا مختلفواله د جبو چې دي هغه د ټولو په خله کې چې ګندنه یو د غوخه صدا جبه او یو یاره پښتو وي بل اردو وي بل انګلیش وي بل فارسی وي بل عربي وي اقا یو د څه شي دا د غوخه جبه نو دا د الله رب العزت د یووالي او د الله د وجود یو دلیل دی دویم لب او لهجه لهجه هم چې کمونه د خلکو مختلفي ځنه سړی وي هغه چې لګیاوي ته به وایي چې لګیا دی وي او ځنه وایي چې سړی یا الله ته ول توفیق ورکړي چې چپ شي په سړی هغه आवाज بدلږي چې دا داس شي لګیا دی اوس بدلږي په سړی باندې اولګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی و د حدیث پرانا کې فرمایل چې بنی آدمان الله تعالی پیدا کول نو د دې زمکه د هر ځای نه به خاور راغلی ده آدم علیه السلام چې اسرائیل علیه السلام راغی او د دې زمکه نه موټه وړو نو دا چې طریقې سره ته نه موټه راډ کړو چې د زمکه د هر حصے نه به خاور سره شوی راغلی نو دا غي خاور رنگونه مختلفو د بنی آدمانو رنگونه هم د دې وجه نسدي مختلف څوک چې کمونو تور دي څوک غنم رنگي دي څوک تک سپین دي څوک تک تور دي خبره باندې پوښي زمونږ د تور خو واغې د خالص پین ښکار شي لکه د طبخي شابه هم خیله تک توري او ځنه به چې کمونو د انګريزانو په شانتي پښوګانی دا ټول چې کمونو مختلف قسمه رااله چې دا رنگونه مختلف شو دغه شانتي دا خوره چې دا په دې خوره کې ځنه نرمه و ځنه سخته و په انسانانو کې ځنه نرم خوې صحیح ده کنه که دوه من لرګي وته او بلکې هغه نه ګرميږي لکه هیڅ پروا نه میخین طبیعت والے زموږ چرچدي مفتی سے وته د میخین طبیعت والا وای هغه د سره چې کمندونو ګرميږي او ځنه چې کمندونو د ډبای تیلې خلاغت ته لگا معمولی غونته کې تیلی سره وروره چجا کوي لگا او ولاړ هر وخت په چجا باندې تو دی هر وخت خو صحیح بس
هیڅ وجه وته نه، خو معمولی غونډه کې خبره کول غواړي جوړ به چجه کړي. دغه شانتي د خلو خبر عمرانه څوک چې خبرې کوي نو د چا خبرې خوږی دي، د ځنې خاورې فصل خوږي او د ځنې هغه خوږ نه. دغه شانتي خبرې د چا خوږی وي او د چا چې کمندونو ترخی وي. چا په جبه کې کوترې کې نو لیکته وسوي چې بس چې خبرې کوي نو غپا غپا کوي، بس کوترې دي. او د چا له جمع زیداري هغه د محبت خبرې کوي. دک اثر بیا قلم ته منتقل شي. د چا لیک چې دی چې د کتاب لیکلې سړی وي چې کتلې مې بس کولې مې نه. او د چا غداسي وي چې راوایلې چې دا درې کرخي پوره کړي نو خوب بار رواني خدای دې سړي کړی دی راته. انو ځنه هغه خوب تختی او د ځنه هغه چې کمندنه وی خو تختی. وقت اختلاف ولسنتکم او اختلاف د جواب درنګونو تاسو یقینا بده کې خامخانه خېری د فار د مخلوقات ومن آیاته او ځنه چې کمندنه نه خدای الله رب العزت نه ود کېدل تاسو د شپې او د ورځې وابتغاءکم من فضله او لټول تاسو د فضل الله تعالی نه. ان فی ذلک یقینا بده کې خامخانه خېری د فار د قوم چې اوري صرف اوریدلم دې دلیل پوره دي. ومن آیاته او زنه خدا الله نه یریکم البرقا چې خی الله تعالی تاسو ته البرقا برېخنا او تنا خوفا د یری د وجه د تامه د وجه یرا سنه چې تندر را ورځي او کې دې شخړې بارانو کی وینزل من السماء ماء او را ورې د برن او بو باران فیحیی بالارض نور تازه کې به سرز مکا پس دو چوالی نه. یقینا بده کې نه خېری خامخا د پردا او قوم یا قلون چې دا عقل نه کار اخلي. ومن آیاتی او زنه د نو خود باری تعالی نه هغه درول دي د اسمان چې اسمان ولاړ دي ان تقوم السماء هغه ټینګې د اسمان دی ولارد او د زمکه به امره په حکم د الله باندې. ثم اذا دعاكم دعوه بیا چې هر کله دا ادخال الهی د پاره د ثبوت د قیامت دا وسروم راوړو یعنی ذات هم معلومه شو چې قیامت را روان دی. بیا چې کله راو غوړی تاسو لرا پر اوختلو سرانو من الگ د زمکینا اذا انتم تخرجون نا صفای کې وتا سورا وځي بیا راوځي تاسو بل دلیل او صرف دا غد پاره دي نه کې بل چاله را اختیار د هغه چا چې سماوات چې په اسمان کې د زما کې ټول غدا جزان دي. کل له قانتون ټول الله تعالی عاجزان الله دا ډر پابندي هر څه چې دي تکوینی اډر ټول الله سکی مانی. وهو الذي اوغفا غذات يبدو الخلق شروع کړه د پیدایش شروع کوي پیدایش لاره او بیا واپس کوي دی لاره او دا دوباره واپس چې دنو احوان علیه دا ډیر آسان ده په الله باندې دا اول ځل پیدایش نه سوال احوان اسم تفضیل له نو هو دا شو دوباره واپسی احوان او آسان ده په الله باندې د ډومبي ځل پیدایش نه. څه مطلب الله د ډومبي ځل پیدایش لګران دي او د دویم ځل پیدایش وته څه دي آسان دي. یو جواب احوانو معنا تفصیلی بګنه دا مراد مطلب هغه هون نفسی مراد نفس الامر مراد دی بس دبل مقابله بګنه دا مراد. وهو احوان علیه او دا په الله ډیر آسان دی مقابله بګی معنا. دویم احوان په معنا د حیین چې د الله په صفاتونو کې مبالغه او غیر مبالغه یو شان د الله په صفاتونو کې دا اسم تفضیل مبالغه او ساده دا ټول یو شان دي. عالم اعلم علام د یومان خالق خلاق یومان خبر باندې کوي فدا په یو معنی باندې ما مقابله د بګیجت نشته. مدار حیین په الله باندې. دریم دا دی چې
چې دا په نظر سره مونږ ته خبره کوي. ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی زمونږ قانون دا دی چې دا تنبه نه دا ور نو د دې په اول ځل پیدایش سره جوړول سری ګران دي او دوباره چې به کې تختمات شي هغه خصوم بیا ټکواله شنه نو دا خو مثلا نو دا مونږ ته وای زمونږ په نسبت د یو سیز لومبیزل جوړول چې وي هغه ګرانی او دوباره مرمت سوي آسان وي نو الله رب العزت ته خودواړه یو شان دي خو مونږ ته دوباره آسانو الله تعالی زمونږ په لهجه دا خبر وکړو او هغه الله له صفات چاته هغه اوچت صفات څه شه دي قتاده د مجاهد نه روایت کړی دی وی هغه اوچت صفات چې دی هغه لا اله الا الله لا اله الا الله الله تعالی له صفات اوچت پاسمانو او پزما کې دای په نتیجه د دلایل راوړه نتیجه د دلایلو چې صرف هغه الله اعاده کول شي دوباره مخلوقات پیدا کول شي او صرف هغه الله لذي صفاتونه د خدای ته په اسمانو کې مو پچا کې پزما کې او هو العزیز الحکیم هغه الله رب العزت هغه د حکمت والا زورور او کافران تبا کول شي او چې مهلت ورکي نو په دې کې د الله رب العزت حکمت ته دا الله رب العزت حکمت ته ضرب لكم مثلا من انفسكم د دې ځای نه اوس بیان دی مثال ذکر کړي مخکې دلایل د توحید بیان شو دلایل د توحید بیان شو نو اوس کوم دنو یو مثال ورته ذکر کړي او مثال مو د بهر نه دی ستاد خپل ځانونو نه دی او د خپل حال نه چې کوم دنو سوچ وکا د مشرکانو چې کمونو یو عقیده وا هغه و تلبیه ویلا سبه ویلا تلبیه به ویلا پای کې به وی الا شریکا هو لك تملكه وما الله تعالی اختیارات سکړي دي ور کړی دي شاه ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله کی ذکر کوي چې د مشرکانو د شرک بنیادم دا خبره وا چې ځنه بندا عبادتونو کې ریاضتونو کې دومره ځانو کړي لکه ځان شوالی ان دومره چې کمندونو ځان سکی او کړي نو الله تعالی په انعامو کې دله چې کمندونو یو وړه غونته کې خدای توپ سکی ورکی د خپل خدای توپ نو لږه غونتی سکی ورکی لږ اختیارات ولا ورکی لګیلم ولا ورکی لږ تصرف ولا سکی ورکی یا خدای دا مونږ ویلی نو په اصولو کې یو لږه غونتی سوال سکی ورکی نو قران کریم د دې مثال په ذریعہ باندې دا قدرت کې چې زت تی په ځان راوړل تی په ځان راوړل چې تخپل یو نوکر هغه چې کمندونو د خپل ځان سره په ذاتی ملکیت کې شریکول غواړي نو استاد نوکر دا انسان دی استاد جنس نه دی سر چانه دی جنس نه دی او توم د کارخانه او د پټي ذاتی مالک نه مالک یې اصل څوک دی الله تعالی د خدا سے مجازي غونته سي مالکی نو تپ د خپل مملوک مجازي کې د خپل جنس نه یو مخلوق انسان هغه د ځان سره شریکولو نه غواړي نو الله رب العزت په خپل خدای توب کې یو عجز مخلوق د ځان سره څنګه سکی حساب زوی په ځان راوړو ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان الله رب العزت تاسو چې کمندنو یو مثال خپل ځانونو تاسو چې کمندنو د خپل ځانونو نه حلکم مما ملکت ایمانکم عائشہ تاسو لرا مطلب نشته تاسو لرا دا غنا چې مالکان دی الله سبحانه تاسو یې تاسو د غلامانو نه من شرکا شریکان فيما فاوسکی رزقناکم چې درکړي وي تاسو لرا فانتم فی سواء شی تاسو په دې کې برابر کړی شریک شي په اختیاراتو کې به تاسو شي برابر شي نه دا کار نه کوي تخافونهم کخیفتکم انفسکم تخافونهم یریږي تاسو دینا کخیفتکم انفسکم په شان دی یریدل تاسو د خپل ترګورانو نه
ته وایې چې ما سره د خپل تربور څه نشي شریک نشي دکه شانته د نوکر هم سکی یاریږي دې ځان سره شریکای نه تخافونهم کخیفتکم انفسکم د شریک نه چې کمدنو او د رشتہ دار نه یریږي تخافونهم یریږي تاسو ردینا کخیفتکم انفسکم پشان یریدل تاسو چې کمدنو د خپل رشتہ دارو تربورانو نه دا قرانګي بیانې الله رب العزت آیاتونه ستاسو لپاره دا قوم چې عاقلون عقل نه کار اخلي بل تبع الذين زورنا څومره کلی دلایل بیان شو او دې سپیله کایته تو وګوره بل تبع الذين بالکتابداري کې هغه کسان چې زیاته کړل دي شرک کړل د خپل طبيعتونو دلایل په سندي او طبيعت نه سدي روان دي به دلیل فمن يهدي من ضل الله سوق به هدایت کې هغه چاته چې الله گمراه کړی دي د ضد او د عینات د وجنه او نو وې دي لرای سوق مددگار د طریقه د کامیابی دای ظالمان چې دي دا په اهوا او په روان دي خیالات په سدي روان دي ته چرته خیالات په روان نشي ته د الله په قانون په څه روان شه خپل ځان د الله قانون ته برابر کا فاقم وجهک للدین حنیفا امور مصلحه او اصول کامیابی راوړل اصول کامیابی ذکر کړي چې په دې باندې به کامیابیږي ترغیب د تثبوت مؤمنانو ته فاقم وجهک للدین حنیفا نو نیک کزان دی برابر کزان دی اقامت بالکل برابر اول او سیدھا کول بالکل سیدھا کا فاستقم باندې پويږي کنه بالکل سیدھا کزان دی ذکر د وجهي مراد ته ټول بدن دی صحیح ده کنه ذکر د جزء مراد ته څه فاقم وجهک للدین حنیفا نو نیک کا برابر کزان دی للدین حنیفا للدین قانون د الله ته حنیفا دی او الله حنیفا چې د ټولو دینونو نه بایکاټ کی او صرف د الله دین ته نیک شي دې ته حنیف ویل کی دا نه چې لکه مونږ د الله په دین کاوه صحیح ده کنه او غم او خادي د پښتو پر आवाज کاوه صحیح ده کنه او تانا او تحصیل چې کم دنو دا په خپل ملک دغه جوړ باندې کاوه د ملکی جوړ باندې او کچاره او سپریم کورټ چې کم دنو دا په بین الاقوامی قانون باندې څه کاوه چلاوه دا کوم منافق دی چې بیا وی ها ها لا ادري اوس کوم یو یاد کما قبر کې بیا وی چې اوس کوم یاد کما نه لید دینی او حنیفه دا مطلب چې د ټولو ادیان باطلو نه څه راواوړه او صرف د چاشه الله او دا دین دا زور نه دی جبر نه دی چې ته چې کندنو او په بارا باندې خېځای پونه شوي یعنی دې دین ته د ځان نه غول دا داسې نه دي لکه چې وب په بارا خېځای او زور غواړي د پمپونو او د دې موټرو سره غواړي زور غواړي نه دا خو فطرت ته لکه وب چې په کته څه بوزي فطرت الله التي یعنی دا سو جبر نه دی زور نه دی چې تا موږ دی قانون ته نه غو دا خدا سي دلته تګیله چې څور کوي وب ورکه دا غستا عین فطرت سره سدي برابر دي فطرت الله التي خلقني وي دین دا الله هغه چې پیدا کړ د خلق په دی باندې کل مولود یولد علی الفطره لا تبديل لخلق الله مبدل وي دین دا الله معنا باندې کوي لا تبديل النفي په معنا ده نه دا خلق په معنا ده دي لا تبدلوا خلق الله لا تبدلوا دین الله نو خدای دین مبدل وي لا تبديل لخلق الله مبدلوي چې کومو قانون او دین د الله ذالک الدین القیم دا توحید چې دی دا دین د الله دی مضبوط ټول انبیاء کرامو او زیات د خلقونو پویږي نه هغه په شرک په روان شي ای په نور زینو او پرو سيزونو قیم پریدي او پرو پسې او کمزور سيزونو پسې شي روان شي جمهور دغه کار کوي کنه منیبین الیه شیرا ګرځیدون کی الله تا منیبین کونو منیبین الیه شیرا ګرځیدون کی الله تا او تقو یری دا غنا شرک پرې دی واقیم الصلاه او دروي مزلرا ولا تکونو من المشرکین او مکه کې د مشرکانو نه مشرک چاته وي المبدلین لفطرت الله مشرک هغه چې الله فطرت څخه
بل قانون د الله بدل کی او دا غي په نور غل راوړي او هغه په ځان نافذ کوي دته مشرک وي ولا تکونو من دا ابو سعود دا معنا کړی تاسو یې کړی ځان عربي جوړي المبدلین لفطرت الله تبديلا ابو سعود کړی دا معنا په تفسیر نوم دی او حنفی دی ولا تکونو من المشرکین او مکیږي چې کومه د مشرکانو نه وګوره من الذين فرقوا دينهم کنه دین پرې خورو فطرت سکو پرې خورو من الذين دا کسانو فرقوا دينهم چې جدا شو د خپل دین نه هغه اصل دین توحید پرې خورو چې دین توحید پرې دی د الله در پرې دی بس بیا به کم دنو په نور درونو باندې ټکرې لګي د اختلاف بنیاد چې دی نو هغه الهی دین پرې خودل دی وکانو شیعا راضی شي توحید لا بساد الله رب العزت د دین دعوت ته خو توحید په جمعات کې اومي توحید په بازار کې اومي توحید په بینک کې اومي توحید په سکول کې اومي توحید په کمنو په پارلیمنت او اسمبلی کې اومي توحید په کچرا او په هسپتال کې اومي دا نه چې جمعات کې توحید دی او بهر چې کمنو مشرکی فرق دینهم دا مطلب دی کنه چې د دین نسو شو جدا شو دا الله توحید یو مانو په بار اسمان کې چې پیدا کون کې دی او جوړون کې دی او رزق ورکون کې دی او پسمه کله الله توحید نه مانی کو غشتو پزان کې الله توحید نه مانی دا شرک شو کنه من الذين فرقوا دينهم دا کسانو نه چې غي جدا شو دین خپلنا وکانو شیعا او دې چې کم دنو وډا دې شو ډالې جوړې شوې کله حزب میوالدهم فرحون او هر یو ډله په هغه چې دې سره دې کڅوک د ګډې بندګي کې هغه ځان ته په حق وي کوڅو قبر ته پروت من جوړ دی هغه ځان ته سوې په حق باندې وي کوڅوک د توغوت چې کمونو پوجا پاٹ کوي او د کفري نظام پوجا پاٹ کوي هغه ځان ته چې کمونو داسې وي چې لکه زره سیدلې ما کله حزب میوالدهم فرحون هر یو ډله په هغه باندې چې دې سره دې خوشاله دي جهل د وجنه زورونو مشرکانو ته وایذا مسل انسان دې مشرک ته وګورته لګو وایذا د خپل حال ته چې دې چې کمونو خپل حالاتونو عبرت ناخلی د خپل حالاتونو دا غینه عبرت ناخلی وایذا مس الناس ضر یعنی ځنې وخت کې دې غ فطرتوم شي دا فطرت د بار دلیل چې کله ته د حجاب رسم تاسو شي ختم شي ماحول د نس شي فابواه يهودانه وينصرانه باندې نه پويږي تاسو صحیح ده کنه دا ماحول لګنه کل مولود یولد علی الفطره هر چې کمندونو بچي په فطرت سره پیدا دي یعنی الله غواړي د اسلام ته بالکل تیار دی مستعد دی اسلام ته او دا اسلام د فطرت سره موافق دی خدا ماحول تراشی نو سوچا ته ګوري چا بوت کته کیږي نه دی ویره اوس بوت کته شو څوک خبر ته کته کیږي صحیح ده څوک لیډر د سنمسته سلام څوک چاته دا ماحول سکی خراب کی ته دې او پیرا دا ماحول نه کټ کا ماحول نه څه کټ کا چې داسې تکلیف بدراشي چې دې بالکل به اسري شي دا مخلوق د اسرې شي ختم شي نو دا فطرت پس شي را بیدار شي دې به خود وي چې الله نو معلومه شو کنه چې دا الله چې دی نو دا د فطرت आवाज دی دا د فطرت سره आवाज دی نو دا نور دې خراب کړی دی ماحول لګنه دې ماحول خراب کړی دی وایذا مسل الناس او باو کې چورسي انسان ته انسانانو د مسنا سورسي خلقو تکلیف سغړ تکلیف ته ورسیږي را غواړي دی خپل لرا منیبینه لرا ګرځیدون کې صرف هغه تا چې بیا اوسه کوي دی تا د خپل طرف نه مهرباني یعنی خصوصي مهرباني پیو کی ناسا پای کې وړل دینا به رب مشرکون در خپل سره صدر جوړي حجاب را سمرا شي کنه بیا کورو بما ته نام د دې لپاره چې نتیجه راشي لاندې نتیجه دا چې انکار کی دا غنا دا غنیمت نه چور کړه مې دی لرا دا الله په ځای بل چاته بیا نسبت کی فاطمه او نزازا واخلی مزه واخلی
سره د شرک لګ مهلت ته تاسو چې کمونو مزه څه کوي اخلي زرد چې پتا ولګي تاسو ته امن ذلنا علیهم داغه چې یو شرک دا د فطرت د انسان نوم سو خلاف صحیح ده او بل په دې باندې سنا قلمو نشته امن ذلنا علیهم سلطان یا مناظر کړه په دې باندې چې کمونو سو دلیل او کتاب نو دا دلیل بیان کی دا هغه چې دې صدر جوړی دا الله سره نوې دلیلوم نشته او دا ټول حالتونه لکه تکلیف کې الله را مدد کوله نو پر راحت کوم څوک را مدد کړي الله رب العزت را مدد کړي وایذا ذقنا الناس رحمتا او باغ چې وسکو انسانانو ته مهرباني فرحو بیان دي خوشحالي کی باغ باندې نو مسشي نو شرک کوي وایي تصيبهم سیئات او کورسيږي دې څه تکلیف د وجه دا غنا چې لاس لګلي دي لاسونه دی دې شرکیات د وجنه دې څه تکلیف ورسیږي نظام یقنتون ناس به کې بیا دې نو امید وي د بوتانو نه بیا چې کمنو بوتان نه مني او علم یارو دلیل عقلی آئین ګوري دي چې یقینا الله فراخ کوي روزه غشاله را چې را دې کې څنګه دا خدای الله رب العزت اختیار دی ان فی ذلک یقینا بدی کې خامخا نخیری د فرض قوم یؤمنون چې ایمان راوړي اوس د دې ځاینا فاتذ القربا حقه دا ادخال الهی دی او امور مصلحه ذکر کوي د پاره د دفع عذاب چې ځکه فطرت خراب کو او د الله رب العزت سره به دلیل خلک صدر سکړو جوړ کړل نو دی باندې عذاب دراتلو دی په دې بسر راځي عذاب بچ کمنو په دې راځي نو اول وی فاقم وجهک تاسو سو منی توحید ومني توحید څه شي برابر شي او دلته کې وای مخلوق سره سو کوي احسان کوي نو دین غړ دو شاخونو یو تعظیم د خالق او بل شفقت علی المخلوق فاقم وجهک کې تعظیم د خالق ذکر شو اوس شفقت ذکر کوي د چا باندې د مخلوق باندې اوس هغه دوی مېسا هغه ذکر کوي مخکې توحید بیان شو اوس چې کومونو بیانې احسان د مخلوق سره فاذ القربا قوم ورک خپلوانو ته د غریبانو ته مسافر ته دا غوړه دي د پاره دا کسانو چې رات غواړي رضامندیا د الله او دا دي کامیاب وما تتم من ربا ليربو في اموال الناس د دې آیات دا مخ یو احسان کوي اوس وی ظلم مکوي د ربا او د سود نه د دې سود نه مراد کچرته کې د سود نه مراد فکروم دی کله دې سود نه مراد چې کم دینو آغا دا اصطلاحي سود شي دا خو د مکی صورت ته نو هغه وخت خلاصو درام شوی نو مطلب دا دی چې دا ورله په مکه کې ذهن جوړي چې د دې دا نفرت د دې په ذهن کې رو شي راشي چې رستو ته بیا منع کوي چې دې ته منع کېدل سوي هر انسان کې دا یو هرسته چې زه د سبا د پارزان له شي کېدم سبا د پارزان له شي کېدم پار انسان کې قدرتي دا خبره شته چې لکه سبا له ځان له شي کېدم نو اسلام وی چې ستا کوم سیوایي مال نه دا د الله سره په بنک کې جمع کړه سبا لپاره غریبانو له ورکه تعاونو کا قول العفو چې کوم د ضرورت نسه دی زائد دی هغه ورکه غریب له او د خدای بنک کې ځان لسکه جمع او باطل خلقوي چې کمدنو چاله ورکا او پیسې کوا کوئی سرمایدارانه نظام وي چې چاله سکا ورکا او پیسې کوا اخلا وتوای دا ستا سره قرض دي خپل کاروبار په چلوا ماړه په 2 روپے سکه ویږي نو قران کریم دا وی چې دا تا چې کم چلو کو نو په دې باندې زیادت راځي نه او چې الله له ورکې نو پاغي سره راځي نو خلقو طریقې رد کړه
او د الله رب العزت بینک هغه وی صحیح دی پوه شوې کنه نو دا چې اصطلاحي معنا والے دا ربا شو او پسې زکات څنګه نو دا الله رب العزت بینک کې جمع کړ دوی مدار چې دین لغوي مراد ده او بیا زکات کې به ما غاړه ته لغوي مرادي صحیح ده لغوي بسوي مراد ځکه مکه ده کنه نو خلک یو بل مالونه ورکي په دې مبارکو کې صحیح ده کنه او رسم او رواج ډیر حد ته شي ورسي د دې لپاره چې د اعمال شي زیات شي او یا نن مې دله تر مسوړو مال او سبا وسره سوم راوړي کیک هم راوړي ما د دوم مبارک یو کړه نن مې ول سلو په ور کړی سبا مال 500 سکی راکې عدل بدل شي کنه او پښتانه زموږ شیخ الله قاری سید الله غریق رحمت کی هغه فرمایل پښتانه د هر خري وې دی په بدل یو بل غړي د دې غرولم په بدل دي د دې هر یو شیز د شي دی د بدل له دې کې اوربل څه کار شته نه که تاسو لذي په بدل دي که 40 روپے ورکې په سړي بدل باندې دي قرآن دا وی دا تاسو غلطه نظریه ده چې ګینه زه د لوړم نو سبا بیا زما مال شي زیات شي په دې نه زیاتی وما اتیتم من ربا او هغه چې ورکوي تاسو په سود باندې یا د زیادت نه لیربو فی اموال الناس چې زیادتو کې ډیرواله راولي په مالونو د خلکو کې نه دا نه ډیریږي د الله سره او هغه چې ورکوي تاسو پاکي د زړه یا ورکوي تاسو زکات چې اراده وکوي رضامندیا د الله نو دا خلک چې نو ډبلون کې دی اجر خپل مزدوری ډیری دلیل عقلی د توحید بیا راوړو چې ولې دې چې کمنو د توحید نه انکار کوي توحید خدای سره د ځان نو دی ګوري الله دې غزا چې پیدا کړی تاسو بیا روزي درکې تاسو ته او بیا مړ کې تاسو لرا سم یحییکم نو بیا ژوند کې تاسو لرا وایسته شریکانو تاسو نه وسوک چې کی دا کارونه من جو کې د دینه صومو ایسم نشي کوله سبحانا نتیجه راوتله پاک ته الله شریکانو نو بالا بلند تر دې دا غنا چې دې صدر جوړي یاره ذکر کوي چې دغه شان د تاسو فطرت پرې دی او د الله رب العزت توحید څه کوي پرې دی دا دنیا بروانه شي ظاهر الفساد او خار بشیر وانتیا او فساد پوچا پلوند کی د وجدا غنا چې کوي کس کړي دي خلکو د دې لپاره چې وسکه الله رب العزت دیتا یو نیما غذاب پورا خو ول په قیامت کې ور کوي یو نیما غا چې دې کړي دي یو نیم دا غنا چې دې کړي دي لعلهم يرجعون کې دې شي راو ګرځي الله تعالی قول ورته وای نو یاره د دنیا دا څه دمکی نه ده بلکې د دې څخه کمنو الله رب العزت کړي دي دا چې وګرځي بزما کې نو ګورې چې سرنګ شو انجام دا کسانو چې مخکیو زیاد د دینه مشرکانو فاقم وجهه کا دای دوباره راوړو التم عذاب سره اقیم وجهه کا راوړو دلته بیا د دنیا د عذاب سره فاقم وجهه کا دا فساد د زمکه نه ختميږي دا افراط تفریق ختميږي دا تیل ګرانی دل سکیږي ختميږي په سبا باندې وي فاقم وجهه کا للدین القیم چې کم ذات د دې سيزونو بادشاہ دی تلک دا غشا دا ټول سيزونه بستانه او کوي فاقم وجهه کا للدین القیم نو سم کا ځان دی نیک کا برابر کا ځان دی هغه دین مضبوط تا چې توحید دی مخکې راتلو دا غورز نه چې نشته واپس دا غي د پاره د طرف د الله نه په دا قرض باندې وایي صداون دی جدا جدا شي دای دا عقیدیم جداوي نو اس په هغه بدلیم شي چا چې کفر وکړو په دبانې او بال کفر چا چې عمل وکړو نه د پاره د خپل ځانونو تیارې کوي سامان تیارې د ځان لپاره لیجزی الذین آمنوا د دې لپاره چې بدلور کې الله کسان لره چې ایمان راوړل او عمل کړي نیک د خپل فضل نه دایله خپل فضل ورکی زکا چې یقینا الله مين نه کې د کافرانو سره ومن آیاته بل دلیل عقیده توحید ومن آیاته یعنی دا مسله خدای سره معلومیږي نو دی ولې نه مني ځان ورته چې کمندونو برابر کا ومن آیاته او ځنه نو خدا الله تعالی نا یرسل الرياح شرارزی الله تعالی چې کمنو بادونو لرا رارزی الله رب العزت بادونا سیلای مبشرات زیر ورکون کی ولذیقکم من رحمته او د دې بارا چوسه کی تاسو الله خپل مهربانای نه او دا چوچلیږي لانچونه او جیازونه په حکم د الله باندې
تجریه مؤنث تان والفلکو بجمعي ول تجریه الفلکو او د دې لپاره چې وچلیږي لانچونه او کشته او حکم د الله باندې ول تبتغوا د لپاره چې ولټوي تاسو د فضل الله نه او کې دې چې تاسو قدر وکړئ د الله توحید ومنئ. لقد ارسلنا بشارت مؤمنانو ته د فتح او د کامیابی چې تاسو کله په دې مسله د توحید چې دار سره سوا معلومه او ښکارا او د فطرت سره سوا موافق وا الله تعالی واستاسو مدد کوي. یعنی د دعوی سره متعلق آیات ته چې کامیابی بدلا رب العزت تاسو له درکې دا د الله لوز دی. او یقینا را لګلی نو مخکستاسونه پیغمبران مخکستانه پیغمبران خپل قومونو ته فجاءهم راوړي دوی ته صاحب دلیلونه نو بدل می واغسته دا کسانو چې جرم کړو او د چې کمنو لایق زما سره مدد د مؤمنانو زما د شان سره دادی چې څوک زما خدمت کوي نو زما دغه مدد کوم دا چې کمنو زما د شان سره مناسب خبره ده حق تفضلی دی. دلیل عقلی د توحید دا توحید دار سره معلومیږي الله الذي الله دی هغه ذات چې رالوزي بادونه رالوزي چې کمنو بادونه وسیلای فتثير صحابا دا بادونه راوچت کی وریا زلرا نو خوار کی دی لرا پا خوار کی دی لرا فیبسطه فی السماء نو خوار کی الله تعالی دی وریا زلرا پا اسمان کې فیبسطه نو خوار کی الله دی وریا زلرا بچا کی پاسمان کې کیف ایشات سرنګ د چا خو کوي دا الله تعالی وجاله او ګرځي الله دی وریاض لرا کې صفن لاندې باندې درانا صحیح شو لاندې باندې درانه شي نو ویني وساس کې چراوزي دی میاز دینا چې کله ورسي الله رب العزت دی باران لرا غچاته چې را دی د خپل بندیانو نه مناسبه کې خوشاله خوشاله وین کانوا من قبل ينزل عليهم او یقینا دی مخکې راتور دی باران نه خامخا مخکې دی وخت نه لمبلسین خامخا نه امید او چیرې بس نکیږي جوړ یارا نو ګور کنه غنو خود مې ربانه دی الله تعالی تا فانظر الى سار رحمت الله پریاس کې په سعودي کې ریاض کې خو یو زنانه چې کمندونو یونیورسيټي جوړ کړې ده مدرسې جوړ کړې ده مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله تعالی په یاد کې ان داغه د پاسه لیکلی دي فانظر الى اثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها سرانګه تازه کې الله تعالی زمکا پس دو چواله نه دق رنګ یقینا د غزاد خامخا ژوند کې ومړو لرا ژوند کون کې دمړو ده او هو على كل شيء قدير او دا الله تعالی د پاره سبحانه قدرت والا ولئن ارسلنا ريحا دا دلیلوم ده په طریقه د زجر باندې ولئن ارسلنا ريحا او کجتا راوالزم سلای فرعوه نوبوین ری فصلرا مصفرا تغزیر لفظلو من بعد یکفرون خام خاشی ودی فضدین چې انکار وکړي نو دینه د دلایلو نه فائدہ لی او نه د عذابونو نه ساخلی فائدہ اخلي یعنی دلایلم صبر خپل طریقې سره په دې صورت کې شو بیان شو ورسره زورنی او تنبیحات د عذابونو يریم شوي بیان شوي ورسره دا وعدوم بیان شو چې الله تعالی د دې مسلې خدمتګارو له مدد کوي او د الله غیل الله رب العزت سره کوي بره ور کوي او چا چې څنګه دا مسله نه ده منلې هغه الله تعالی څه کوي تبا کوي او دی باندې اورو بالکل د سره سونه کو اثرونه کو په پوښ چې دې زړونه څه شي دي بل شي دي دې ته هدایت کو ستاسو اختیار کی ندی فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى یقینا ته نشي اورول مړوتا ولا تسمع الصم الدعاء نشي اورول کړنو ته بلنا اذا ولوا مدبرين فاو کی چې واوړي دي شاکون کی چې کون کله مخکړی صدور په اشارو باندې وسکی پویا کی او چې لا شاکی د بیا خراشه کتو دیږي اذا ولوا مدبرين فاو کی چې واوړي دي چې کوم شاکون کی ومان تبهاد العمي عن ضلالتهم او نیتو بهاد العمي اغا خودون کړندو تا لار خودون کړندو تا پس د گمراه د دینا عن ضلالتهم یا د وجد گمراه کېدل د دینا چې دوی په گمراهۍ سخت شو توس دی ته چې کمونو هدایت کولای نشي
یا ان په معنا د بعد ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تنشي اورول مگر هغه چاته چې ایمان لري پایتونه زمونږ باندې دوی غاړه کې خودون کې الله الذي خلقكم من ضعف بل دلیل عقلی د توحید دوی ولې داسې چې کومو ځان مړ کړي او زده او عینات کې ځان ته دی لګو ګوري الله رب العزت په دې کې څنګه انقلاب راوسته و الله خو هغه ذات دی چې یکی आवाज پیدا کړی تاسو من ضعف د کمزورتیانا انطفهم کمزوری وا ماشوموالم چې کمنو سو کمزور و ثم جعل من بعد ضعف بیا وګرځو الله تعالی من بعد ضعف فز کمزورتیانا طاقت ځواني رااله ثم جعل نو بیا ورپسې اغه الله ګرځي باغ الله وګرځو من بعد قوت پس کمنو طاقت نا ضعفا کمزورتیا او بوډاتو بیا واپس شي کمزور شي پیدا کی الله غ چې را دیو کی هغه الله دې په قدرت والا نه ير د اخرت چې دا انقلاب بتا کې راوسته دی راولي در نو قیامت څخه ګران دی ير د قیامت هغه ذکر کوي او غرض باندې چودري کی قیامت یقسم المجرمون قسمون بکی مجرمان قسم کی وداوي چې مال بيسو غیر ساعت چې دی وخت نه تیر کړي په دنیا کې او یا په برزخ کې غیر ساعت علاوه دی وی غړاینا پس مړه خو یو لږ ساعت هم تیر کړي لکه یو مجلس کې سړی کینی او را پاسې تینا بس دته بدغه یو مجلس کې کاری هغه موږ لږ ساعت هم بس درس وکړو بس خبره ختم شو بس یو لږ ساعت بس شي وای دوره ساعت وسه شوی دی تیر کړی دی بس مقصد موږ ویلو په دې کې د دې دا دی چې موږ ته د آخرت د تیارای مکمل او شوی موږ ته د آخرت د تیارای موقع تفصیلی جواب په سورته فاطر کې دی چې اولم نعمرکم ما يتذکر فیه من تذکر کذالک کانوا یفقون دغه شانت دی اړول شي اړول کېدل په دنیا کې لکه اوس چې د حقیقت نس شو واوړېدل دغه شانت دنیا کې هم د حقیقت نس شي اوخت دا کرانګ دی اړول شي په دنیا کې وقال الذين ابوا يا کسان شغیل ورکړ شو علم او ایمان لقد لبستم یقینا تاسو وخت تیر کړی دی په کتاب الله په لیک الله کې الى يوم البعث تر هغه تر بیا پورته کېدو پورې فهذا يوم البعث نو دار چې کومه غرض بیا پورته کېدلو ولکنکم کنتم لا تعلمون الى يوم البعث باندې پوښتنه کنه دنیا شو برزخ شو مال بيسو غیر ساعه دنیا سره د چانه برزخ نه یادي ولکنکم کنتم لا تعلمون تاسو پوی دینا دنیا کې نه پوی دی تاسو قیامت میامت نه هي ودا قرض باندې فائدہ ورنه کیا کسان لره چې ظلم کړه دی باندې دی ولا یستعتبون او نو بچ کومنه دی توبه قبول کړی شي ولقد ضربنا للناس دا زورنا سمره خپل بیان شو او بیا هم دا وګوره وਹੀ مرغی کی ایک تام ولقد ضربنا للناس او یقینا بیان کړی می د پاره د خلقو په دې قران کې هر قسمه عمده مضمون من کل مثل هر قسمه کدلیل وینو عمده ده کزورنه وینو عمده ده صحیح ده مثالی ده کنه بس من کل مثل ولئن جئتهم او کتراوړ دي تار یو نه نو خامخوای هغه کسان چې کفر کړل نه تاسو مگر ناقجن باطل پرست دروغجن یې کذالک ذکرانګه ټاپه لګي الله په سړنه کسانو چې غي کویږي نه په توحید پاغه الله ټاپه لګي فاصبر نو تسلی دې تاسو کولای نشي د خپل کامیابی انتظار کوا الله ویل یوم یفرح المؤمنون تاب خدای خوشاله تاب خدای څخه خوشاله نو فاصبر غم کا و برداشت کوا زمیدار چنن غنم اوکری نو سحر لري وی کلو ته انتظار کوي
پاخېدو ته څه کوي انتظار کوي نو ته مهنت کوا او نتیجې ته څه کوا انتظار کوا خدای یقینو کا چې تکله د الله رب العزت د کتاب د توحید د الله په اصول او خدمت کوي او د دې نتیجه به کامیابی وي دا یقینو کا ځکه دا لوز د چا دی الله د ظاهري اسبابونو مو متاثر کیږي چې پلان کې سره دومره زور دی پلان کې سره دادی پلان کې سره دادی د دینه بالکل مو متاثر کیږي ان وعد الله حق د کافر زور د کافر پروپاګاندا ټیکنالوژي دا شزونه دا چې تعالی همت کمزور نه کی ولا استخفنك الذين لا يؤمنون به همت دي نه کی تعالی را ولا استخفنك الذين لا يؤمنون او به همت دي نه کی تعالی را به برداشت دي نه کی تعالی را او کسان لا یقینون چې غي یقین نه کوي نو صورت کې زیره د کامیابی او په مسله د توحید